د بېنظیر روپۍ چې کومو کسانو ته میلاویږي د هغې کسانو دپاره د خوشحالۍ خبر چې اوس په حکومت تاسو له نوکري چې دی دا به هم درکوي چې کومو کسانو ته روپۍ میلاویږي هغه کسانو ته به نوکریان هم میلاویږي یا کومو کسانو د دې دپاره رجسټریشن کړی ځکه به دې کې ځینې زاړه کسان چې دي هغه ته وکاږي او نوي کسان ورته رادرنه کوي چې کوم غریبانان دي هغه ته رادرنه کوي او د کومو چې مالي حیثیت برابر شوی دی هغه د دې پروګرام نه وکاږي نو په هغې کې تاسو هم شاملېدی شئ که کومو کسانو رجسټریشن نه کړی رجسټریشن دې وکړي په راتلونکي وخت کې به تاسو هم په دې پروګرام کې چې دی شامل به شئ تر اوسه پورې چې دی 1 کروڑ دی په راتلونکي وخت کې داسې واقع یم خو دا خوشخبري چې دی دا سره شیر کوم چې دا به تاسو ته په کومه طریقه دا نوکریان میلاویږي او کومو کسانو ته میلاویږي نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته ورورسي ځکه زیاتر کسان به چې دي هغه به له دې نه نه خبر ابو چې دا په کومه طریقه باندې میلاویږي نو کله چې د بېنظیري پروګرام چې دی دا شروع کېدی او د بېنظیر روپۍ ورکړی کېدلې نو دا چې دی دا د پیپل پارټۍ په وخت کې چې دی دا شروع شوي 2008 9 کې چې کله د هغو حکومت و نو په هغه وخت کې چې دی دا پروګرام شروع شو کم چې متاثرون د هغو لپاره شروع شو بیا په ملک کې ورو چې دی دا خورېدلو خو دا روپۍ چې دي دا د هغو له طرفه نه ورکړی کېږي دا د حکومت د طرفه چې دی د هغو له طرفه خو هغو په نوم چې دی دا په دغه ایښودی دی نو د یوسف رضا ګیلاني په وخت کې چې دی دا روپۍ ورکړی کېدلې نو یوسف رضا ګیلاني چې دی اوس په 30 تاریخ باندې چې دی هغه د دې دپاره چې دی بیان کولو نو په بیان کې هغه دا خبره کړې ده چې اوس په موږ 1 کروڑ نوکریانې چې دي دا به ورکوو نو د کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغو د نورو پروګرامونو نه چې دی هغه هم فایده اوچتولی شي څنګه د بېنظیر روپۍ دي دغه شان د ماشومانو وظیفه د دې سره ومي دغه شان د نشنما پروګرام روپۍ چې دی هغه سره ومي که کم کسان به دې نه پوهېږي نو په دې باندې زموږ ویډیوګان چې دی شته د نشنما پروګرام روپۍ به دې کې هم دي او دغه شانتې هنرمند پروګرام چې دی هغه هم په دې کې شامل دی او داسې نور پروګرامونه چې دی هغه په کوم شاملېږي او تاسو ته ډېر پیکیجونه چې دی هغه د دې په تر باندې میلاوېدی شي نو اوس چې دی حکومت وایي چې 1 کروڑ نوکریانې چې دي دا به موږ ورکوو دا 1 کروڑ نوکریانې به هغه کسانو ته میلاویږي چې کم کسان به دې پروګرام کې اهلي نو د هغو کور والا ته چې دی هغو ته به میلاویږي یا به زنانه ته به خپله میلاویږي یا به د هغه بچي ته میلاویږي یا به یې خاوند ته چې دی هغه ته به دغه نوکري چې دی دا به میلاویږي خو د هغې لپاره به هغه هنر چې دی دا به زده کوي لکه څه نه څه هنر خو چې د هغه زده نو هلو به میلاویږي نو هنرمند پروګرام چې دی هغه د دې لپاره راوتلی چې په هغې کې به تاسو ته هنر چې دی دا به زده کېږي نو په اولنۍ مرحله کې په هغې کې یو څو ضلعې چې دي دا شامل دي یو څو ضلعې پکې شامل دي خو په دویمه مرحله کې پکې نورې ضلعې چې دی دا به کوم شاملوي نو په هغې دپاره چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ چې کله رجسټریشن تاسو د هغې دپاره وکړو نو بیا به تاسو ته هنر چې دی دا به زده کېږي نو چې هنر تاسو زده کوئ نو تاسو ته سرکاري نوکري چې دی دلته په دې ملک کې هم میلاویږي د بهر ملک دپاره چې دی هم به حکومت کوشش کوي چې تاسو هلته ورولېږي او هلته کې تاسو له هم ښې ښې نوکریانې چې دي دا درکړي نو دا خبره پکې شوې ده خو دا له هغه کسانو دپاره ده چې کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي داسې نه چې په راتلونکي وخت کې ستاسو روپۍ بندې شي نو تاسو ته به نه میلاویږي خو چې د کومو کسانو روپۍ چالو وي نو هغه کسانو ته به میلاویږي نو ځینې کسان خو بهر ملک ته ځي خو د هغو سره د ویزې روپۍ نه لکه کومه خرچه چې په هغې راځي نو هغه خرچې روپۍ سره نه نو هغه به هم حکومت چې دی دا به لېږي ستاسو روپۍ به بندې شي خو ستاسو دغه کار چې دی دا به د هغې سره چې دی دا به روان شي نو دا هغو اعلان کړی دی اوس دا پته نه لګي چې په دې 2026 کې به شروع کوي که به بل کال کې به شروع کوي خو د هغې نه مخکې به تاسو هنر چې دی دا به لازمي زده کوئ چې هنر یې زده کړو د هغې نه وروسته به تاسو بهر ملک ته هم لېږي او دلته به له هم سرکاري نوکري دا به تاسو له درکړی کېږي